أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم سبحانه وتعالى عما يشركون. دو بابو نویلی شو لفظی ترجمه خلاصه. آخری باب د دریم ما تاسو ته وې دی کې زموږ د استادانو اختلاف ته دریم باب د دا بچلیږي د یو خلاصې مطابق د 41 آیت نشپې ته پورې او د بل مطابق هغه د 40 نه چلیږي. څه مسله نشته پکې. الله الذي دلیل عقلی د توحید باندې کنه دلیل عقلی په توحید باندې سلوي ختم آیت کې کده 41 نه کې ظهر الفساد فی البر والبحر دې تبیا مونږ تخفیف دنیوي وایو. تخفیف دنیوي په څه شي باندې هغه باز ناکاره مولو باندې چې مخکې ذکر وشو هغه مخکې ذکر وشو دغه سود خورې باندې او حقونه نه ادا کولو باندې او د آخرت نه غفلت باندې هغه سره ټول لګوا. دا 41 او 42 دواړو آیتونو عنوان یو دی تخفیف دنیوي تخفیف د عذاب د دنیوي نه په سبب د پلیتو اعمال سیئه مخکې ذکر شو. تخویف اخروی هغه باور کی 43 آیت کې تخویف د عذاب اخروی نه فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یاتی. تخویف اخروی دی یوم لا مرد له کې او فاقم وجهک للدین عنوانات پدې کې دوی حکم دی بے قامت الوجه للتوحید خپل ځان توحید تابع کول. 43 کې دوه عنوانات دي. اول خپل وجود او خپل عقاید او خپل ذهن د توحید پابند کول پزان قائمول او پسې نیم آیت کې تخویف ته د عذاب د آخرت نه ير ورګي. دریم خبره په دې باب کې 44 او 45 کې بشارت ته زیر دی څوک چې دا مسله د توحید منی د دې صورت دعوی منی بشارت ته هغه ته زیر دی. بیا سلور عقلی دلایل دي تاسو د پرونی یا د پرونی اول شو کنه سلور نن شو 15 برابر شو کنه سلور عقلی دلایل دي په توحید باندې. اول دلیل عقلی 46 آیت کې ده ومن آیاته یرسل الرياح مبشرات دا الله د قدرت د نه نه دا چې هواګان را لیږي هغه زیر ورکون کی د باران پیغام وروړون کی. 46 کې 48 نه 49 پورې 47 پرې دروستویم 48 نه 49 پورې دویم دلیل عقلی دی الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا اغم دغه سي دی الله هواګان رولېږي ناغه وریځ پورته کی نظام د دنیا الله چلی ربوبیت ته کنه. دریم دلیل عقلی فانظر الى آثار رحمت الله 50-51. سلورم دلیل عقلی 55 آیت کې دی خپل پیدایش ته وګوره د خپل باډي سټرکچر ته وګوره ګوره تو بوې مور خېټه کې ورو مضبوط شوي ځوان شوي بوډا شوي وګوره الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ستا په وجود کې داغه د خدای توب نظام روان دی. ماشوم ویلوې کړې ځوان کړې واپس بوډا کړې کمزور کړې بیا خور کړې دا وګوره وهو العلیم القدیر. دا مینس کې 47 آیت پاتې و نه پدې کې اوله داوا بیانېږي ښا بشارت بن نصرت زیر
په نصرت سره لاهل التوحید زیر ورکی الله پاک توحید ولو سره الله امداد کوي دی باندې امتحانات راځي عنکبوت کی ویلو خو الله به سره امداد کوي ښا ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات 52 او 53 دا مینس کې پاتې وخا دغه 54 خو موږ د عقلی وسدورم کنه 52 53 کې سو دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ده چې دا خلک ستا خبره نه مني دی مثال د مړو دی ولې مړم خبره نه اوري فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين 52 او 53 د کونو دړون مثال ورکړل دی ښا 55 57 پورې مسلسل تخویف ته ير ورګي عذاب د آخرت نه ګور آخرت نه غفلت مکوي توحید ومنه د رسولانو خبرو منه 55 57 و یوم تقوم الساعه یقسم المجرمون کله چې قیامت قائم شي کنه او درېږي رز د قیامت چې مجرمان به تقسیمول شي دا کافر رز د آخرت چې نه مني بیا ترغیب د قران ته په یو قول مطابق او شیخ به زجر دی په انکار د قران ولې زور نه بګه مخکې دا کنه ترغیب ولې وي ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 58 و 59 یقین بیان کړی دی موږ د خلکو لپاره په دې قرآن کې هر قسم واعظ بیا اوله داوا په آخري آیت کې بیانېږي اوله داوا کوم چې موږ 47 کې وې بشارت بالنصرت لاهل التوحید او تسلی ده پدې کې چې صورت اول سره متعلق دا اول غلبت الروم دا اول داوا آخري آیت کې فصبر اے نبی ځان ټینګ ساته یقینا دا الله وعده غریشتینه دا برحق دا چې تاسو سره به امداد کوم او تا دې به حوصله نه کی هغه کسان چې یقین نه لري لا یستخفنک تا دې به حوصله نه کی ستا همت ته نه غورځي دا د اخیری باب او خلاصه امتیازات تو مولی کې بیا په یو ځای ولیکې بس دې کې ذکر دی واقعا فتح و شکست روم الحمدللہ بارک الله او دې کې الاخبار الصادق رښتینی خبر ورکړی شوی دی چې روم به غلبه مومي په فارس باندې دی به ګټه مومي اول مغلوبیت ذکر کړی د روم بیا دغه د غلبې دا اول شپږ آیتونو کې ها کلن لیکن اولی کا چې ذکر واقعا فتح و شکست روم دا د مخکې نه اخبار ورکړی شوی نو او الله خبر ورکړو ها پنځه وخته منځونو وختونو ته اشاره کړی شوی دا په 13 او 13 آیت کې په تسبیح او تحمید حمد سره دا غینه تعبیر کړی دی ها توحید باندې 15 آخري دلایل بیان شوي دي هغه دی آیتونو کې نور لسم مسلسل اولی کا 19 تا 26 مسلسل اولی کا مسنگ پکې نشته دی بلکې 27 پر اولی کا 19 تا 27 صدقه دی او پسې تا وېما 19 20 21 22 23 24 25 26 27 په دې آیتونو کې مسلسل دي او پسې بیا 37 یو آیت کاما ورکا 37 بیا کاما ورکا 40 بیا کاما لگا 46 کاما 48 آخری دعا 50 او 54 توحید باندې 15 عقلی دلائل 19 نه 27 پورې مسلسل نظر په واجو کې سپاتی بیا 37 40 37 40 46 48 50 او 54 ٹھیک شو د ثابت قدمه او د فتح اصول
دا په 30 31 او 38 کې ذکر شوي دا پرون ما بیان کړو که تاسو ته یاد دین باندې به ځان څنګه ټینګې هغه اصول بیان کړو ته به څنګه کامیابېږي 30 31 38 دې کې ذکر دی نفي اسماع الموتى سماع او اسماع دې کې به فرق کوم ان شاء الله دا تفصیلی مسله په سلک الدرر کې ډېر ښه انداز کې حاشیه کې حل کړی شوی دا مړی اوري که نه اوري فتاوا د علوم دیوبند زکریا سے مفتی زکریا رحمه شیخ الحدیث رشید احمد گنگوہی او تفتازانی درې واړه وي چې نه اوري او هدایه کې هم دغه عبارت دی او په خپل ځای وایو فرعي مسله د دومره زور ته بجت نشته نه دا ذکر نفي اسماع الموتى 52 او 53 دې کې ذکر ده ها تمثیل په دې کې پیش کړی دی من جنس العباد لرد شرک دی انسانانو د جنس نه چې ستا یو نوکر د ځان سره هغه شریکې په خپل جایداد کې چې ستا هغه برابر شي د شرک د رد دپاره دا مثال بیان کړی هغه آیت نمبر وګوره برابر کا پرون مونږ هغه تیر شو دا دی کې نشته داسې څیزونه ښه زموږ د خپلو استادانو د درسونو نه هغه نوټ کړي دي 28 دی ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء دا یو آیت په دې خدای جمعې بیان کیږي ها د مهر جباریت ذکر د پاخره کې مهر جباریت څنګه چې ختم الله علی قلوبهم واخره کې 59 آیت کې ذکر کیږي ها روز لفظي معنی تا ګوره آیت د توحید پکې هغه پاتې دي آیات د توحید په دې کې نفي شرک فی تصرف الله سره په واقع اختیار کې څوک شریک نشته دی نفي بګي نفي کړي شوی دی صورت کې 4 آیت 4 20 27 28 40 46 4850 نفی شرک فی تصرف 4 20 27 28 40 46 4850 نفی شفاعت قهریہ دیارلسم آیت نفی شفاعت قهریہ کنڈے والا ہا یہ او وڑتے یہ لپیا انہیں لکھے یہ ہے یہ درم آیات د توحید چی دی آیات نہ آیات توحید د تمام انبیاء کرام علیہم السلام دین دے آیت 30 تا 32 توحید د ټول انبیاء کرام دین دے 30 نواله 32 پورے دا لفظی معنی ته ګوره ها الله الذي الله غزاد خلقکم چې تاسو پیدا کړی خلق چا کړی دی الله کړی دی نه الله خالق دی ثم رزقکم بیا تاسو روزیم درګي رب دې کنه ربوبیت پکې ثابت شو ثم یمیتکم بیا تاسو مړ کړي ثم یحییکم بیا تاسو ژوند کړي تصرف هذا من شرکائکم هل من شرکائکم آیا اشتری تاسو بشری کانو کې من داسې سوګو یفعلو چوکی من ذالکم د دې کارونه تا پیدا کی تا روزی در کی تا مړ کی تا بیا پیدا کی تا سوچتا په دې باباګانو کې په دې بوتانو کې ستا په دې وهمي بوتانو کې شته سو کو جدا شو کی من شین سکار کول شي معمولی غوند سکول شي نه نشو کوله سبحانه پاک دی الله د شریکانو نام وتعالى ډېر پورته دی تا خو ډېر ښکته راوسته دی الله د خپل مرتبه نه غرضوري هغه ډېر پورته دی اما دا غي چانه یو شریکون چې دی شریکان کې دا غسرام ظهر الفساد وخاره شوی دی فساد روانه فی البر والبحر په اوچاولند کې په دریاونو کې په دریابونو کې او په جزیرو کې دا ښکار کیږي ولې څنګه بما کسبت په سبب دا غي ګناونو چې کړی دی د الناس خلق لاسونو خلقو چې کړی دی دا رشوتونو ډوګ بوګو دا غلط کارونه د دې لاس کېږي دا عذابون راځي پوچو پلنده
لیوزیقهم دې دپاره چې اوسکي دې خلکو ته دې ګناهګارو ته بعض الذي عملو بعض سزا د هغې عملنو چې دې کړي دي دنیا کې او ته اوسکي ولې لعلهم یرجعون دې دپاره چې دې واپس شي د الله فرمانبردارۍ ته الله ته وګرځي قرآن ته وګرځي قل وایه دې خلکو ته که نه راګرځئ ځان پوهه کې سیرو فی الارض زه وګرځئ که نه په ځمکه کې علاقه کې فانظرو نو وګورئ د عبرت په نظر باندې کیف کان عاقبت الذین چې څنګه و انجام دغه خلکو من قبلو چې د دې نه مخکې کافرو د هغې انجام څنګه شو کان اکثرهم و اکثر د هغې تباه کړی شو خلکو نه مشرکین مشرکان او بعضې نورو جرمونو والا هم و پکې ښه نه تا ته ویم چې وګرځې عبرت واخله فاقم وجهه کان برابر که خپل ځان للدین القیم پوخ دین ته من قبل مخکې د دینه ځان صحیح که ان یأتی یومون چې راشي داسې یو ورځ په دا داسې یو ورځ راشي که نه لا مرد له چې نه به وي واپسي د هغې دپاره من الله د الله طرف نه هغه ورځ به نه واپس کېږي به د حساب روز قیامت وي یوم یذ یصدعون په هغه ورځ به ټوکړې ټوکړې شي خلک جدا جدا بشي کافر مسلمان توحید والا او شرک والا من کفر چا چې کفر کړی دی فعلیه کفره نو په هغه به سزا وي د خپل کفر کولو دی ولې الله ته نه راګرځېدو ومن عمل صالحا او چا چې نیک عمل کړی دی د اخلاص سره فلانفسهم یمهدون نو د هغې خپل ځان دپاره ښځی تیاري ځان له تلایي تیاري مهد و مهاد ځان له سټینګ کوي لیجزی الذین آمنوا دې دپاره چې بدله ورکړي کسانو ته چې ایمان راوړی دی رسل راځي دا دې دپاره راځي چې بدله ورکړي وعملو الصالحات او نیک عملونه کړي دي من فضله بدله ولا د څه ورکړي د خپل فضل نه ولا بدله ورکړي انه لا يحب الكافرین بېشک هغه الله محبت نه کوي مینه نه کوي د کافرانو سره ته کافر کېږه مه ګورې مؤمن شه روګرځه الله ته ظهر الفساد فی البر والبحر دی بوده بیا ومن آیاته یو د هغې الله د توحید د دلایلو د قدرت نه دا هم ده ان یرسل الریاح چې رالیږي هواګانې دنیا کې ربوبیت مبشرات زیر ورکوونکي دي هغه هواګانې ولیذیقکم دې دپاره چې اوسکي تاسو ته من رحمته سیسه د خپل رحمت باران په تاسو باندې ووري دا الله د هغې رحمتونو د خزانو نه دا باران یو حصه د یو رحمت یو ټوټه ده ولتجري الفلک او دې دپاره چې روانې وي کشتې هوا چلی بله فایده دا ده بامره دغه په حکم د دغې هواګانو په ذریعه باندې دریاب کې روانې وي بزنس پې کېږي تجارت ولتبتغو او دې دپاره چې تلاش کې تاسو په دریاب کې په اوچ او پلنده من فضله دغه د فضل هوا چلیږي سیزونو سره اوچیږي ولعلکم تشکرون دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ چې هوا الله اوچلوله وګوره ولقد ارسلنا یقین لیږي د مونږه من قبلک رسولا ستانه مخکې ګڼ رسولان یا نبي الی قومهم د هغې قومونو ته فجاؤهم نه هغې ته یې راوړل هغې قومونو ته بالبینات ښکاره حکمونه ښکاره دلایل نه هغې ونه منل انکار یې وکړو فانتقمنا نو مونږه بدل واخیسته من الذین اجرمو د هغه کسانه چې جرم یې کړو وکانه حقا علینا لازم نه په مونږ باندې نصر المؤمنین امداد کول د مؤمنانو سره نه ای نبی ستا دا قوم ته نه مني مخه پکېږه زه هم په دې عذاب راولم او ستا بدل به واخلم او ستا امداد به وکړم تاسې تسلي ده واپس راځي الله الذي خاص الله هغه ذات یرسل الریاح چې رالیږي هواګانې چلی هواګانې پرېږدي هواګانې فتصیرو صحابا نه دغه هواګانې اوچتې کې وریځې سایکل سیسټم ہوتا بھی کسر ہوتا ہے واٹر سائیکل فیبسطه نو خوری کې هغه وریځې فی السماء په بره طرف کې کیف یشاء څنګه چې هغه وغواړي الله خوښه ده ویجعله کسفا هغه وریځې لاندې باندې کي فتر الودق نتې وینې شیخ بوید غټ ساس کی نتې وینې غټ ساس کی دی نتې وینې د باران ساس کی یخرجو چې روزي من خلاله د دغې وریځ د منځ نام فاذا اصابه نکله چې دا ورسوي من یشاء هغه چاته چې وغواړي من عباده نکله چې دا ورسي د خپلو بندګان نه اذا هم یستبشرون دغه وخت هغې ټول خوشحاله وي خوشحاله په دې وي چې حال بدحاله وي که نه سوکړه وي بوټي خراب وي ګندګي بیماری خوري شي چې باران وشي هر څه ډک شي وان کانوا اگر چې وو دا خلک من قبل ان ينزل عليهم مخکې د راورېدلو د باران نه په دې باندې من قبله مخکې د دې وخت نه لمبلسین خامخا نه امیده
د باران د وخت نه ورېدو نه مخکې نه امید و چې باران به وشي که به ونشي. فانظر نو ته وګوره که نه الی آثار رحمت الله، د الله رحمت نه خو ته ګوره که نه باران ته ګوره، عبرت اخله. کیف یحیی الارض چې څنګه تازه کوي ځمکه بعد موتها د هغې د وچېدو نه وروستو ځمکې تازه کړه، دلیل بیان که تا ته یو څیز ثابتوي. ان ذلک یقینا دغه صفتونو والا الله لمحیی الموتى خامخا ژوندی کوونکی دی د مړو. څنګه چې دا ځمکه تازه کي په باران، داسې آخرت کې به باران وشي، مړی به پاسي، ته به هم پاسې، ته به هم مړې، نو تا څه تیاری دی. وهو علی کل شیء قدیر، او یوازې هغه الله په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. مړی ژوندي کول او ځمکه ژوندي کول سي مړه الله په هر څه قادر دی. ولئن ارسلنا ریحا کچره اولیږو مونږه سیلې په فصل باندې فرعوه مصفرا نو اویني دغه فصل والا د خپل فصل مصفرا زیړ لظلوا من بعده نو شروع شي د دې نه وروستو یکفرون چې کفر کې زیړ نه پوښ شي. نه دا ظالمان لګي بیا ناشکري کوي. فإنك لا تسمع الموتى یقینا تو رول نشي کولی یا نبی مړو ته دې ته مې ډېر دلایل بیان که غوږ نه ګري دا خو مړي دي. ولا تسمع ثم الدعاء او نشي اورولې کڼو ته بلنا اذا ولوا مدبرین کله چې وګرځي شا کوونکي. وما انت ونیت بهاد العمی هدایت کوونکي ړندو ته عن ضلالتهم چې روبسې هغې د ګمراهۍ نه هغه د خپلې غلطې نه اړون نشي اړولی. اوله خو روان دی ان تسمع ته خو رول نشي کولی الا من مگر هغه چاته یؤمنو بآیاتنا چې یقین لري زموږ په آیتونو فهم مسلمون داسې حال کې چې حکمونه هم مني، دا سړی ستا خبره اوري او مني. الله الذي یوازې الله غذات خلقکم من ضعف چې تاسو پیدا کړی د کمزوري اوبونه ثم جعل بیا چلول دی یا بیا پیدا کړی دی من بعد ضعف د کمزورۍ نه وروستو قوتن طاقت بیا طاقت پیدا کړی ثم جعل بیا پیدا کړی دی جال په معنی د خلق دی من بعد قوت د طاقت نه وروستو ضعفن کمزوري. وګوره طاقت کله پیدا کی کله کمزوري. وشیبتن و بوډاوالی پیدا کی یخلقو پیدا کی آغا یخلقو آغا الله پیدا کی ما یشاء څه چې وغواړي کله ځواني پیدا کی کله کمزوري پیدا کی. دا صفات پیدا کونکي الله دی. وهو العلیم القدیر یوازې الله پر څه پوهه پر څه قدرت لرونکی دی. ویوم تقوم الساعة په کوم ورځ چې قیامت به قایم شي یقسم المجرمون قسمونه به کوي مجرمان څوک دا معنی کوي څوک بل هم کوي بهر کیف قسمونه به مجرمان کې څه به وایي ما لبثوا چې دي وخت نو تېر کړی دنیا کې غیر ساعت د یو غړی دونه سیوا یو منټ دونه یو سیکنډ دونه سیوا کذالک کانو یوفکون دغه شان دي د حق نه اورېدل کېدل دلته هم ګډې وډې وي دنیا کې هم ګډې وډې وي. وقال الذين کسان به ووایي اوتوا العلم چې ورکړی شوی دی ورته علم د توحید والایمان او ایمان چې ایماندار دی موحد دی هغه به وي لقد لبثتم یقینا تاسو وخت تېر کړی دی فی کتاب الله د الله په رجسټر او د الله په علم کې الی یوم البعث د قیامت تر ورځ پورې دا برابر وخت تېر کړی. فهذا یوم البعث نه د دوباره ژوند ورځ ده ولکنکم کنتم لیکن وی تاسو لا تعلمون چې نه پوهېدلې تاسو غفلت کې وی که نه ودوې. فیومئذ نه تا ته ویم نه په دغه ورځ باندې لا ینفع الظالمون ظلموا لا ینفع الذین ظلموا نفع به نه ورکوي هغه کسانو ته چې ظلم یې کړی دی معذرتهم د هغې باندې شرک یې کړی دی کفر یې کړی دی نور ظلمونه یې کړي دي هغه له بانې پیدا نه ورکي بانې کوي که نه املا مې خوږېږي ورکه مونځ به نه کوو عذر ځان نه تراشي بانې فایده نه کوي هلته. ولا هم یستعتبون نه به د هغې پیمانتیا قبلولی شي. ولقد ضربنا یقینا بیان کړي دي مونږه للناس د خلکو دپاره فی هذا القرآن په دې قرآن کې من کل مثل هر قسم واز او نصیحت او چې دی ویښ شي دی پوه شي چې سوا ترې نه مروړي. ولئن جئتهم کچرې ته روړې دي ته بآیة هره نښه لیقولن الذین کفروا نو خامخا وایي به کسان چې کفر یې کړی دی دې چې کومه نښه غواړي ته دغه پیش کې نو څه به وایي ان انتم نه تاسو الا مبطلون مګر دروغجن بیا هم تا ته دروغجن او جادوګر وایي نه دې ته ګناه نشته دې خو کفر کو نه الله ولا ختم القلب راوستی که نه. کذالک یتبع الله دغه رنګ الله مهر لګوي علی قلوب الذین دا هغه چا په زړونو باندې لا یعلمون چې هغې پوهېدل نه غواړي.
فصبر نه اے نبی تصور کوا تر ټینګیا توزان په ټینشن کې ما چوا که خلک ارسه وی نو وی با ان وعد الله حق یقین لوز د الله رښتینی دی تاسو چې کم لوز د نصرت کو په دې صورت کې تاو کته کنه چې الله د انبیا امداد کوي د مؤمنانو هغه وعده تاسو د کنه هغه رښتینی ده ولا یستخفنک الذین تعد بهمت نکی هغه کسان داونه وجتا د بی عزت نکی د خفت نه وانه خلی خام یستخفنک تعد بهمت نکی هغه کسان لا یوقنون چې یقین لري زمنګ په لو ذنوب باندې زما وعده نه مني ناغي خپل کار کی بس کې ها سبحانك اللهم وبحمدك